چې یاره یو انسان بجلی ونیسي تاسو د ټول نه مخکې د هغې د شارک ګورئ دا ځګونه ګورئ چې یاره د دې د رګونه چې کوم دی دا کیسه ساه شته که نه دا پړقېږي که نه نو کله پړقېده نو بیا تاسو د هغې دپاره د فسټ ایډ په طریقه باندې په طور باندې تاسو داسې کار کوئ دا لاسونه راخلئ دا د دې انسان په دې سینه باندې ږدئ دا انسان سینه ده دا تاسو پم کوئ داسې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سید الرحمن کاکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم ملګرو زما خواته دا بالو دی او تاسو د ټول نه مخکې دا ویډیو لږه وګورئ دا ملګرو تاسو ګورئ دا هلک بجلی ونیو او د ستنې نیولی دی ګوره چاته پته نه لګي د خپل مرګ او ژوند چېرې په کوم ځای کې انسان ته مرګ راځي بهرحال چې کله هم ستاسو سره داسې مسله مخې ته راشي چې کله یو چاته کرنټ ولګي د بجلی ستن هم ونیسي تار هم ونیسي نو تاسو به احتیاطي تدابیر کم اختیاروئ دا ټول نه مخکې تاسو دا ویډیو ګورئ ګوره دې وخت کې دا بجلی نیولی دی او ډېر انتهایی په بېدردۍ سره د انسان زړه دې خبرې ته نه ټینګېږي خو بیا هم به هر حال موږ کوشش دا کوو چې یاره تاسو ته د آګاهۍ یو ویډیو جوړو نو په دې باندې ستاسو سره خبره کوو چې کله هم خدا نخواسته داسې مسله راشي نو تاسو به څه کوئ ګورئ دا بجلی نیولی او د سره چاته اړو بالکل پته هم نشته دی او اکثر دا تارونه خالي وي نو داسې مسلې مخې ته راځي تاسو ګورئ یعنې دا دوه هلکان وسرال او دا دوه هلکان دې ته ښه وکته خو بیا هم د هغې نه د بچ کېدلو دپاره دې فوري طور باندې څه تدابیر اختیار نه کړه که چېرته دې فوري طور باندې څه تدابیر اختیار کړی وی نو انسان به کم از کم څه نه څه کوشش سړی کړی وی نو کیدای شي چې یاره دا بچ شوی وی دا اوس لاړه نور ملګرو ته خبره ورکړه او نور ملګري اوس په دې وخت کې راشي او هغه چې کله وګوري چې دا انسان دا مکمل طور باندې ختم شوی دی خو بیا د هغې نه وروستو دا مشران راله او دا مشران چې کوم دی ګورئ دا تاسو دا اوس زمونږ ناپوهي ده زمونږ کم عقلي ده چې یاره موږ احتیاطي تدابیر کم اختیارولی شو هغه په دې وخت کې کم موږ له پکار ده چې یاره موږ فوري طور باندې هغه کار وکړو ګوره دغه کم کس چې تللی واپس بیرته راغی واپس او دغه هلک یې چوت کو او بیا د هسپتال ته ویسي دا تاسو وکاته چې ګوره د هسپتال ته وړي نور خلکو ته هم راجمع شو کله چې خدا نخواسته تاسو ته داسې مسله راشي په کور کې اکثر زنانه وي یا ماشومان وي یا په لارو کوڅو کې چېرته تار څوک ونیسي نو تاسو به د هغې سره څه کوئ د ټول نه خو مخکې که چېرته په کور کې خدا نخواسته داسې مسله راشي تاسو د کور مین چې کوم سوچ دی بریکر دی هغه تاسو واړوئ د دې لپاره چې مکمل بجلی ختم شي بیا د هغې نه وروستو که چېرته په پټي کې یا په لار کې یا په خوړ کې یا چې کوم دی په نور داسې ځایونو کولاو میدان کې که چېرته ستنې تار رالوېدلی یا ستنه وي او هغې څوک نیولی وي نو تاسو به د هغې سره څه کوئ د هغې سره به د ټول نه مخکې دا کوئ چې یاره تاسو به ځان وارخطا کوئ نه او داسې به کوئ چې یاره چېرته څادر راولئ څادر دا څادر د انسان د بدن ته وراچوئ او په دغه طریقه باندې تاسو د دې ستنې نه یا د تار نه د انسان بچ کولی شئ بیا که چېرته څادر هم نه وي او ستاسو خواته یو لرګی پروت وي لرګی نو تاسو د لرګي په ذریعه باندې دغه انسان د دې تار نه یا د ستنې نه تاسو جدا کولی شئ ټیک شو جي همدغه طریقه کار تاسو په کور کې هم کولی شئ مخکې به خلکو دا کول چې یاره کله به بجلی څوک ونیو نو دا تاسو چې کوم دی نو خښ کوئ په ځمکه کې چې یاره د دې نه دغه د کرنټ راوباسي د خاوره ته د کرنټ دغه کې د واپس راوباسي نو داسې هېڅکله نه کېږي ځکه چې اوس سوشل میډیا دور دی او ټیکنالوژي ده او قسم قسم چې کوم علاجونه د هغې د مرضونو علاجونه راوتي طریقه کار ډاکټران داسې ښیي د دې لپاره ما دا بالو ښودی دی تاسو ته درښیم چې کله هم داسې مسله تاسو ته مخې ته راشي نو تاسو به څه کوئ د ټول نه مخکې به داسې تدابیر اختیاروئ د دې انسان په دې ځګي کې چې دا کم شیرک دی تاسو به په دې باندې ګوتې کېږئ چې کله دا شیرک د انسان پړقېږي نو ووایئ چې یاره په دې انسان کې ساه شته او که چېرته نه پړقېږي نو بیا هغه ایکسپایر شوی وي بیا تاسو داسې وکئ چې دا انسان تاسو راولئ مخامخ دغه شان څملوئ داسې تاسو څملو دا بالو دی خو بهرحال دا انسان وایه بیا د دې په دې سینه باندې تاسو لاس داسې کېږدئ داسې پمپ هم کوئ داسې ټیک شو جي دا په زورو زورو باندې تاسو دا پمپینګ کوئ ګوره کله چې چاته کرنټ ولګي نو د کرنټ په وجه باندې د انسان په بدن کې چې کومه دغه ده د اینه ده نو دا اینه جام شي نو چې کله اینه جام شي دا دماغو ته نه رسي زړه
اینه نه پمپ کوي نو بس د انسان خود به خود اتوماتیکلی انسان له مرګ راځي. نو تاسو دا کوشش کوئ چې د دې پمپینګ کوئ چې کم څومره تاسو په تیزه پمپینګ شو کولی تر دې پورې چې یاره د انسان دا پختی نه دا پختی یم چې د زړه ته ستاسو دا لاس دا دغه ورسي دا پمپینګ ورسي چې دا بدن کې دا زړه چې کوم دی نو دا کار شروع کړي او دا وینه چې کوم ده نو چې دا جام نشي چې دا د دماغ ته ورسي. صحیح شو جي. په دغه طریقه باندې تاسو دا پمپینګ کوئ. صحیح شو جي. بیا د دې نه علاوه دویمه طریقه دا ده چې کم از کم د انسان دا خوله ده دا بالو دی خو بهرحال د دې دا خوله ده په دې خوله باندې تاسو د خپله خوله داسې کېدوئ داسې پې کېدوئ او ښه تیزه ساه په دې باندې راکاږئ تیزه ساه تاسو په دې باندې راکاږئ لکه څنګه چې تاسو غباره یا پوڼقۍ دغه پړسوئ. په دغه طریقه کار باندې تاسو د انسان د سانسونه چې کوم دی دا بحالولی شي او بیا چې کله تاسو هسپتال ته ځئ ایمرجنسۍ ته ځئ دا کار تاسو په لار کې هم شئ کولی په ځای د دې باندې چې تاسو همت بیلی تاسو حوصله بیلی نو انسان له حوصله ورکوي او په داسې طریقه باندې چې خدا نخواسته که داسې مسله تاسو ته په کور کې په کلي کې یا په محله کې راپېښه شي نو تاسو دا طریقه کار اختیاروئ په ځای د دې باندې چې تاسو انسان په خاورو کې پټوئ یا یې ښخوئ د هغې نه بهترینه طریقه دا ده چېرې تاسو دغه پمپینګ وکړئ د پمپ نه علاوه بیا تاسو په خوله باندې هغې له سانسونه ورکوئ ښه مضبوطو لکه د پوڼقۍ په شان او بیا د دې انسان دا ساه چې کوم دی دا سټیبل کېږي. یاد ساتئ که تاسو د یو انسان جان بچ کو دا داسې دی لکه تاسو د ټولو انسانانو جان بچ کړئ. دا ویډیو سره د ثواب په نیت باندې شیر کړئ چې خدا نخواسته کله داسې مسله راشي تاسو دا احتیاطي تدابیر اختیار کړئ او په ځای د دې باندې چې تاسو حوصله وبیلئ تاسو خپل همت وبیلئ دغه انسان سره د څه ځای پورې کوشش کوئ انشاءالله چې دا ویډیو به ستاسو دپاره کارآمد وي. جزاکم الله خیر. الله په امان.